الرحمن الرحیم دا یو وړوکی ماشوم دی دا موږ له 20 دن مخکې راغلو چې دغه څه مسله وه دا به تاسو په خپله وي افغانستان سره تعلق ساتي او اوسېږي په ایبټ آباد کې چې دغه څه مسله وه د ملګری به تاسو خپله وي دغه څه مسله بسم الله الرحمن الرحیم دته د مسله دا چې شپې ریدلې نو بیا موږ ډاکټرانو ته بوته سلور دې موږ داخل کړه په هسپتال کې خو هسپتال کې بيخي پټ نو کړه ډاکټران وی چې خبر شي خو هیڅ فرق ورنه که بیا ما ته چوي چې دلته یو کس دی په چینی چوک کې حاجي محمود الله نوم یې تاسو هغه ته ورولئ ان شاء الله الله به شفا ورکړي نو شروع د مخکې مور ته راوسته ډېر ښه شوی ماشاءالله الله پاک ډېر ښه کړی او نن مې ورته بیا راوسته نو ماشاءالله نن یې دم کړ الحمدلله بالکل رک روغ شو دغه به حافظات لکه چې او د به کور کې څوک پېژندلم نو نه پلار پېژنده نه مور نه مونږ پېژندلو نو او بل چې کنځلې او دا هغه به هم ډېر کوله غصې به هم ډېرې کولې نو اوس الحمدلله ډېر ښه دی دغه داسې مسله وه چې دغه دلته د جنت چې کوم وي د دوه رګونه یې دا اړوي چې کله د واړو دغو نه حافظه لاړه شي پهچان نه کوي مطلب خور ورور دا بیا نه پېژني که بیا بعضې چاله لاړو نو هغو ډایرکټ فتوا بیا د شاټونه ورکوي چې دماغ او شاټونه ورکړه نو اوس چېرته ورو دماغ شاټونه هم راکړي درکړي چا درکړي ډاکټران کوم ډاکټر درکړي افتخار حسین رښتیا ورکړي نو ها اوس ته څنګه خلک پیژني دا څوک دی دا ګیراور نه پیدا نه مې د خپل نوم ایجاد د خپل نوم ایجاد او ګیراور څه شي هغه دی ما د خپل نوم ګیراور ورته اخنا ګیراور ته خزا بیا ټیک ته او ما پیژني زه څوک یم محمد الله هغه پیژنم زه الله پاک شفا ورکړم بسم الله الرحمن الرحیم دا امیر صاحب سید الله نامو ټانک سره تعلق ساتي دغه چې څه مسله او جواب زیر کوم چې مطلب بیا دلته موږ د علاج څنګه راوخو ته امیر صاحب څه مسله او اوس څنګه بسم الله الرحمن الرحیم ما ته مسله دا و چې یو خو به مې په سر درد شول درد به دومره زیات و چې مثال ما ویل چې دا رګونه مې پټاو شول معده به مې همیشه بنده وه معدې علاجونه مې وکړل دماغ علاجونه مې وکړل اوس هم په کور کې دماغو دوایي ما سره پرته ده چې ما خوړله بیا اخر چې ما د تا ویډیو کلیپونه کتل بیا ورونو راته ویل چې لاړ شه پېښور ته خو ما زړه نه سوای کولی په دې چې یو سفر و بیا پیله ځل راغلی نه وم خو اخر رالم او دلته چې رالم حاجي صاحب ما باندې جنات راوستل ما یې سره نه دا محسوس کولم نه چې ما باندې جنات کوم جسمی تکلیف یا روحاني تکلیف چې ما و الحمدلله و سورک سمانه او ما ته خدای پاک شفا راکړه دا مې دوم ځل ده چې دلته راغلی یم تا باندې مونږ جنات راوستلو آیا دې نه مخکې تا باندې جناتو حاضري کړې وه که نه وه کړې بلکل یې نه وه کړې نه ما دا محسوسول چې ما سره جنات شته ما ته به چې چا دا وویلې ما ورته ما سره جنات څه غواړي زه خپل طالب سړی یم مدرسه کې سبق وایم ما ورته زه خپل پیری یم خو دلته چې رالم پیری مې کړې پیری دې کړه ښه امیر صاحب خبرې تاسو واورېدې دغه غریب ګرځېدو دغه جسماني علاج کولو دماغ والا چې دلته راغی مونږ له په 19/9/21 کې راغلی او نن تاریخ ته یې 7/11 نو د په خپله تصدیق وکړو چې مطلب ما سره دا منله نه چې په ما باندې پیریان وي دلته پیریانو حاضري وکړه 2 پیریانو هغه پیریانو چې موږ د سره د 6 کالونو نو هغه د په جسم کې دننه او الله په فضل سره دا موږ را ظاهر کړل رومستل الله پاک شفا ورکړه او دا خبره چې 6 کالونه دا بالکل حقیقت په دې ده چې په 2015 کې زه شپې ما یوه پښې وډاره کړله چې ومې ډاره کړله بیا یو ملا و صفات شیخ ما ته دومره کیسه وکړه چې دا اصل کې جین و مثال پیری و ایغ را چې زه دا بیمار ما به شپې رښتیا یو بله خبر ده شپې به مې خوب کې چغې وهلې او کور ول به رانه هېرېدل عام مسله اوس حال ده که اوس موږ دروغ کوو دا د جن والا خبرې دغه په ده باندې 2 پیریان حاضر شو او وی چې 6 کالونو جسم کې اندر ته بیا هغه جناتو ته موږ سزا ورکړه هغه سزا چې کوم ده هغه د لپاره شفا سبب وګرځېدو الله پاک شفا ورکړه بالکل الله الرحمن الرحیم تاسو ته څه مسو مریض د څنګه زمان ور و بیمار و بالکل پیریان به پیراتلو 2 پیریان به وکنه سکل تاسو دم روخ خو یو الحمدلله تر سلوک شپه زیات کیږي یو ورم نه د پیراغله بالکل د موږ پوخ یقین د دامه اوس ورار را وسه د سرګودینه ان شاء الله د دې پیران دي ان شاء الله دا به مخسي زمان ور خاص واغه مم راوسه د بشزو کنه ساده کنه او ته کوم سره تعلق ساتي زه وسما زلا بکر تحصیل دریخانه وسم لیغه جراغله مریض د مکمل بالکل الحمدلله مریض زای ما گواد ان شاء الله زه یغه جانم ته ز صفای در کوم مریض به بالکل ټیک ټاک سو جزاک